د لوی کور افغانستان ته چې څومره زمونږ وروڼه روان دي او د دیونه سامانونه یو دمې پاتې کېږي، نو په دې اړه باندې لږ غونډه زما خبر واورئ. تاسو ته مخکې ما یوه خبره کړې وه چې خپل سامانونه چا سره بیه کوي، نه یې شی وړلی، نو بیا درنه داسې بېنوا پاتې کېږي، نو هسې ظلم دی. اوس هم تاسو چې څومره کسان یې وس نه لرئ، پیسې نه لرئ او خپل سامان افغانستان ته نه شئ وړلی، نو دا ما ته راورسوئ. زما ځای کې کېدوئ، خپل امانتي سامان کېدوئ او تاسو لاړ شئ لوی کور افغانستان ته. هلته هم سمې برابر شو او ویزا هر څه برابر شو، واپسۍ کې رالی، ستاسو سامان به زما سامانتي پروت وي او بیا خپل لوی کور افغانستان ته واپسۍ کې ویسئ. اکثریت ویډیوګانې زه ګورم د افغانستان خلک چې کوم یې ونیسي جیل ته یوسي، جیل نه کیم ته یوسي، کیم نه ډایرکټ مخې سره رخصت کړي، نو د هغې نه سامانونه، څاروي، ګاډي، دا هر څه ته داسې بېنوا پاتې شي. اکثریتو قیمتي کورونه دا هر څه ته پاتې شي. تاسو چې څومره سامان شی وړلی، هغه بېله د کم نه شی وړلی، نو دا ما ته راورسوئ، زما ځای ته راورسوئ. زه به ته یو محفوظ ځای درکړم، هلته کې تاسو خپل سامانونه چټه کوئ، سامان خپل تارپال پرې راخور کوئ، لاړ شئ خپل لوی کور افغانستان ته. بیرته چې کله رالی او خپل لوښي سامان چې څه قسمه سامان وي په هغه رنګ کې به انشاءالله تعالی تاسو ته میلاویږي. دا ستاسو د یو کشر ورور، یو کشر پښتون او د یو کشر ورور ستاسو سره واده ده. انشاءالله تعالی ستاسو سامان به تاسو ته امانتي به میلاویږي.